لیاقت خان تاسو دې ټایم د نوخار آرمر کالونی فیس 4 کې ولاړ یې دلته ملاقات وشو څه به وایي جي دلته دومره خشته ایریا غرونه سرسبز شادابګي نوجوانان لګیا دي لوبې کوي او خلکو همدورفت دی دا سوسایټي چې کومه جوړېږي دا د پاکستان آرمي د آرمډ د زیرنګواني جوړېږي او دا یو لویه کالوني ده دا تقریبا 1000 کنال باندې مشتمل ده دې کې روډونه تاسو وګورئ د دې تاسو ماونټنز ویو وګورئ دې کې خلکو کورونه هم شروع کړي مختلف ځایونو کې دا د نوشهره ضلع دپاره د یو لوی د ترقیاتي مثال به انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به دا دې دپاره چې چا انویسټمنټ کړي دی هغه به پکې ډېره فایده او انشاءالله تعالی چې په کوم سپیډ کې دی کې ډیولپمنټ روان دی دا په دې ټایم کې ما خیال دی چې ټول نه فاسټ په دې علاقه کې دا جوړېږي او دلته کې پارکس هم دي په دې کې روډونه ډېر کولاو دي چې کوم دی دغه دي ریزیډنشل ایریا ده د هغې سټریټس هم ډېر کولاو دي انشاءالله دا یو لوی نشاني دی کامیابۍ چې دا د کوم کنسټرکشن دی هغه د معیار مطابق دی او دا به لوی مخکې روانې کې وي او اوس هم په دې کې بلا پلاټونه سیل شوي دي او چې کوم شی د پاک آرمي نگرانۍ کې جوړېږي هغې هسې یو لوی خپل مقام چې څنګه ډي ایچ ایز دي یا چې کوم سوسایټي جوړه کړې دا ټوله کامیابۍ طرف ته لاړې دي امید دی چې انشاءالله تعالی دا به هماغسې ترقي کېږي با اعتماد اداره پاک فوج د هغې نګرانۍ لاندې فیس 4 آرمر کالوني هاوسنګ سوسایټي روان دي پلاټونه پکې ډېر لاړو پکې پلازې هم پکې جوړ کړي پیغام څه وکړي انویسټر ته څوک خپل کور جوړول غواړي نو زه خو دا ټولو ته دغه یم چې ځکه چې دا یو داسې اداره ده چې دلته خو پیسې د چا نه ډوبېږي ځکه چې دا د پاک فوج نګرانۍ کې روانه ده د سوسایټي ده نو چې کوم ځای کې جوړ کړي خو په تکمیل ته رسولي دي او بل دلته کې چې کوم دا فضل رازق دی فضل غني دی نو دی هم خلک دی او دی صحیح خلکو سره ډیلینګ هم صحیح دی او دی کې د چا انویسټمنټ د ډوبېدو چانس بالکل نشته ان شاء الله تعالی چا چې نن انویسټمنټ وکړو کال 2 کال کې هغه ډبل یو دغه څه وخت سره به نور هم زیاتېږي هغه نوخا خلکو ته څه پیغام ورکړي نوخا خلکو ته څه پیغام ورکړي نوشا خلکو ته دا پیغام وکوم چې کوم خلک تنګو ځایونو کې دي او کورونه په تنګ شوي دي په کار دی هم په دې علاقه کې وکړي دی د ورشو مخکې دی وګورئ زه چې غواړم ما خو کته ډېر خوبصورته ځای دی دې اټماسفیر ډېر ښه دی دا هم نه ده چې دا تنګ ګلیانې دي دا کولاو ځای دی ښه ماحول دی او ریټونه هم ډېر مناسب دي مهرباني